बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलारिज की जब कोम क्लास 4 باندې زما نوم راهیله بیبي دی. زما د 9 کالو نه زه هغې کې نوکر یم او ما سره ډېر ظلم زیاتی شوی دی. افسران چې کوم په الاریج کې دي هغه ډېر غلط دي. ما نه غلط ډیمانډونه کړي وو، ما نه منل. زه د یو واټ نه بل واټ ته کړم، د هغې باوجود بیا راپسې جرګې وکړې، زه نه تلم ډیوټۍ له. بیا راپسې 2 میاشتې ما ډیوټي وکړله، په 2مه میاشت یې زه د نوکرۍ نه ویستلم. ما سره ډېر ظلم وکړو. زمونږ په الاریج کې ډېر کرپشن کېږي. افسران چې د هغوی څه خوښه وي هغه منل کېږي او د هغوی چې څه مطالبې دي هغه کېږي، او چې کوم غریبانان د هغوی مطالبې نه مني او کوم د هغې دغه نه کېږي نو هغه پسې د نوکرۍ نه مباسي او په کور یې کښېنوي او بیا ورته څه وایي جواب کې چې وم کړه در سره، زمونږ خبره دې نه منله. نو دا ډېر ظلم دی په پاکستان کې. د دې ظلم تپوس دې وشي، د دې غریبانانو انصاف دې له ورکړي. او نور هلو زما دا تاسو ته خواست دی وزیر اعظم صاحب ته، چیف آرمیس او نور چې کومې ادارې دي چې په الاریج کې کومې کاتې کېږي، د زنانو ذات سره کم هراسمنټ کېږي، د دې تپوس وکړی شي، د دې معلومات وکړي او د دې څه حل وباسي، ځکه چې دا ډېره بې مناسبه ده او ډېره ناجیزه ده. د هر چا واړه بچي دي، خلک د خپلو بچو دپاره راوتي دي، د خپلو بچو دپاره محنت کوي او هغوی دپاره مزدوري کوي، خپل لغه کوي. نو د دې افسرانو چې څه خواهشات دي څوک به یې پوره کوي، څوک به یې نه پوره کوي. هر سړی څوک به داسې وي لکه د افسرانو په شان، څوک به د ښه کورنۍ نه. نو زه عمران خان صاحب ته او د هغه چې کوم ادارې دي هغه ټولو ته دا خواست کوم چې زمونږ په دې دغه باندې د دې څه دغه وباسي او په الاریج کې د زنانو د انصاف وکړي، ځکه چې ډېر په الاریج کې او داسې نور کسان هم دي او میلاو دي، دې سره غټ پروفیسران هم دي، دې سره میلاو دي چې هغه د زنانو ذات نه غلطې مطالبې وکړي او هغه چې نه کېږي نو د یو واټ نه بل ته کړي او د بل نه بیا کور ته کړي.